اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوال السلام علیکم زه تاسو قربان یم سبحان تاسو کو چمکنه ټي وي د روزي میاش را روانه ده او په دې بابرکت میاش کې د چمکني تنظیم یو ډیر خسته روایت را روان دي چې هغه د فود پیکیجز د راشن فود پیکیجز په غریبانو کې تقسیمي او موږ راغیو د تنظیم چمکني مشرانو سره په دې حق باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فضل من الله بھائی موږ خو به تاسو ته په دې پروګرام کې هر کړی وایو او بیا دا وایي چې څه پروګرام دی دا ځل څه به کوئ او څه کول غواړئ؟ ستاسو ډېره ډېره مهرباني نعمت سبحان بھائی موږ سره د چمکني ټي وي ستاسو ډېره شکریه. هر ځل موږ سره په اکټیویټیز کې ولاړم یئ او زموږ د هر یو پوزیټیو میسیج تاسو زموږ قوم ته رسوئ. د دې نه علاوه چې دی نو چونکې دا خبره تاسو وکړه او تاسو تپوس وکړو بلکې نن رامغئ او زموږ نه د دې فیډبیک اخیستو چې نن لکه روژه کې لږه موده پاتې ده او دا شی اناونس کېږي ولې نه نو دا ستاسو لکه تجسس یوازې ستاسو نه دی لیټرلی موږ ته کالونه راځي میسیجونه راځي چې دې دلته څه پروګرام دی نو زمونږ سره فکر خو د دې ډېر وخت نه و. صدر صاحب شعورونه دا خبره کوله اعلان کې 3 میاشتې پکې وي چې بھئی مخکې نه خپل سیف ګارډز او مطلب دا هغه اپریشنل حساب کتاب تیار ساتئ چې روژه راشي چې دې ځل د هغې نه هم ښه طریقې سره وشي. خو انفارچونیټلی صدر صاحب پکې دونه سخت بیزي شو دا الیکشن شیډول پکې راغو دا نورې چې کومې ډسټرکټ دي نو دا غریب سهار ته وخته ځي او بیا ماسخوتن په مشکل هغه خپل بال بچ لم ټیم ماشوم بیمار شي نو ورور ته ټلیفون ولا شابه دی ډاکټر له بوزه او زما د صحت کنډیشن هم تاسو ته شاید اندازه وي نو کله بالکل فټ یم دا سیم سوپر فټ او کله بیا دا سیم چې د کټ نه راپاسېدوم نیم نو زموږ تنظیم ملګرو سره په دې باندې په خپل فورم کې د ډسکشن وشو هغې کې چې څونه ایګزیکټیو ممبرز وو هغې ټول هم پکې خبره وکړه دې دپاره لکه بیا پوره مټین غشتل غواړي بډیوال غواړي او بیا لکه خامخا ټایم ورکول غواړي دا د ذموارۍ خبره ده دا په داسې نه کېږي چې لکه یو سړی زموږ د تنظیم ملګری دی او په ګروپ کې شامل دی او هغه دې ټایم چې دی نو په بل ډسټرکټ کې چته ناست دی او هغه وایي چې نه پروګرام کوو نو لکه موږ سره ملګري شته د اسلام آباد کې ټیکسلا کیوسي کې هغوی وایي چې پروګرام خو کوو خو چې کله بیا داسې اکټیویټي شروع شي نو په هغې کې بیا ټایم نشي ورکولی راتلی هم نشي او لکه د خلکو خو بیا موږ ته سترګې وي نو د هغې د وجې نه دې ځل دی ډېر طویل مشوره وکړه ایون چې دا ستاسو راتلو نه مخکې مونږ ناست وو دا خبره کېده چې وایي یو پبلکلی یو میسیج خو ورکولی ځکه چې خلک تپوسونه کوي نو په دې پوینټ اف ویو ته ښه وه چې تاسو راغئ او لکه دې ځل د دې د روژې میاشتې د تنظیم چمکني چې کوم هغه د راشن والا اکټیویټي ده هغه نشته حالانکې 2 هفتې مخکې هم چې دی مونږ یو 2 فیملیز له راشن رسولی دی او هغه زمونږ کالو سر به انشاءالله چلیږي مونږ سره چې میز کې چته هم داسې څه ډونیشن راځي یا خلک خپل خیرات زکات مونږ له راکوي هغه یو نان سټاپ کار دی د دې نه علاوه چې د تنظیم اړخ نه د کلي دپاره څه خیر ښېګړه کېږي هر ټایم به خو چونکې دې رمضان اکټیویټي کې د صدر صاحب د ملک صاحب چې کوم زموږ نایب صدر دی د غریب بلډ بینک هم بیزي دی د خپله ډیوټۍ سهار ځي ماښام نه د دوی دا حال دی او زما هیلث کنډیشن هم داسې دی موږ سره دې ټایم لکه داسې سولډ غوندې ملګری چې لکه هر یو څیز اپریشنل ذمواري په سر والي هغه فلحال اویلیبل نه دی نو دې ځل زموږ پروګرام چې دی که نه هغه کینسل وګڼئ او دا مونږ خلکو ته هم لکه ډېر په دغه باندې وایو چې مونږ پې خوشحاله نه مونږ پې ډېر خفه یو خو لکه بس الله تعالی دې وکړي چې د دې خلکو د دې غریبو خلکو الله تعالی هسې مسبب الاسباب دی خپل اړخ نه ولت ټول کال رزق وررسوي په دې یو میاشت کې چې دی هغه د دې نه هم ورزیات وررسوي مخکې به پکې مونږ بانه جوړېدو زموږ په لاس باندې به راغو. سر دا راته ووایي چې تاسو دا ځل پروګرام نه کوئ هغه ستاسو پروګرام چې دا ځل ډسکنټینیو دی نو خپل ډونرز ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ ډېر ښه خبره ده دا یو میسیج زمونږ ټول پبلک دپاره مونږ سره چې کوم خلک زمونږ سپورټ کوي په مونږ اعتبار کوي
او خپل خیرات او زکات کې به مونږ ته سیسه را لیکله هغې ته تاسو ډونر ویلی شئ او هغې ته مونږ دا وایو چې ستاسو خپل او مخکې هم دا خبره مونږ کوله چې ستاسو خپل چارپیرچل کې تاسو ته به پته لګېږي ته به څوک هم وایي چې دا واقعي محتاجه دی ضرورتمند دی او لکه د ده کیدای شي ډېر خلک په خوله غږ نه کوي خو لکه چې تاسو لږ غوندې پته وکوئ نو تاسو ته به کسان معلوم شي نو زه ته وایم چې تاسو سره الحق للقریب ثم للبعید تاسو باندې زیات حق هم د خپل نږدې او بیا د لرې والا خبره نو زه به دا وایم چې د څوکانو چې کوم خل دي چې هغوی څونه زکاتونه وباسي خیراتونه کوي نو کوشش وکوي چې خپل مالت کې خپل نږدې او دا یو څیز لږ هم لکه مونږ سره به دا تشویش و چې لکه په یو مالت کې یو کس کمزوری دی نو د هغه مالت یو 5 کسانو به هغه سره سپورټ وکړو په بل مالت کې به هغه ته پته هم نه لګېده او هلته به بیا داسې کار وشو چې هغه له به یو هم نشو رسېدی نو موږ ته هغه ټایم افسوس کېدو موږ چې دا شی سیسټمیټک وي او ټول یو بل سره لکه کنیکټي نو هغه ډېر اسانه وي موږ دپاره خو اسانه وه موږ سره خو د هغې ډیټابیس و موږ سره خو یو خو لکه انډیویجول خلکو له به دا ډېره ګرانه شي بهرحال الله تعالی دې وکړي چې د هغې خیرات زکات الله تعالی قبول کړي او صدر صاحب دا خو موږ سره خبرې وکړې پیغام یې ورکړو تاسو به څه ویل غواړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم د اکټیویټي باره کې چې کومې خبرې وې هغه سر فضل من الله صاحب وکړلې او چونکې زما دا یو خبره ده چې دا کوم زمونږ پروګرام دې ځل ډراپ شوی دی نو دا څه مستقل طور نه دی چې مطلب بل کال به موږ نه کوو یا دې پسې به نه کوو انشاءالله زمونږ به مکمل کوشش دا وي دې حال چې کوم څه مصروفیات دي بیان شو نو د هغې د وجې د اکټیویټي دې ځل پاتې ده نو انشاءالله را روان کال به موږ بیا خپل رای عمل دې دپاره تیارو او چونکې کومه چې د راشن پیکیجز خبره ده نو هغه زمونږ مسلسل کالو سره روانه وي موږ سره په محله کې چېرته څوک رابطه کوي بغیر رمضان هغې کور ته الحمدلله موږ وقتاً فوقتاً راشن رسو خو هغه داسې ده چې هغه مونږ اکثر مونږ د خپل ملګري هم ډېر زیات نه خبرېږي نو هغه الحمدلله وخت سره روانه وي صدر صاحب هم په دې اګري دی فضل من الله صاحب هم اګري دی چې دا مصروفیات دي دغه دي خپل ملګرو ته په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ ټولو نه اول خو چمکن ټي وي زه شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له دا موقع راکړه چې مونږ د خپل تنظیم طرف نه د راشن رمضان فوډ پیکیج چې کوم زمون لای عمل دی یا څه میسیج دی جی جی نو دا دې ځل زمونږ تنظیم سرپرست اعلی سر فضل من الله صاحب او صدر وقار احمد صاحب چې دی ښه ډیټیل سره تاسو ته میسیج درکو او ځکه زه خو به دې کې دا یو شی ایډ کړم چې څنګه به مونږ کلي کې دا راشن پیکیج ورکول نو مونږ به یو سټریټجي جوړوله جی جی نو زما پوره اهلیان چمکني ته دا خواست دی چې کوم به دې ځل خپل دا ډونیشن کوي نو بس په خپلو محلو کې په خپل رشته دارانو کې هماغسې 3 کیټګریز جوړ کړي ټولو نه پهله چې کوم دی د ارفن فیملیز دي یتیمانان دي او کونډې رونډې دي او دې نه پس چې دی ډیسیبل پرسن چې کوم معذور افراد دي او بیا دریم کیټګریز چې دی هغه لیبر طبقه چې کوم مزدوران دي ډیزرونګ دي په داسې طریقه باندې نو بس نور سر فضل من الله وقار احمد صاحب تاسو سره ټولې خبرې وکړي بس د دې مونږ تایید کوو انشاءالله بل کال بیا مونږ انشاءالله جی ډېره مننه فضل من الله صاحب ستاسو ډېره مننه وقار احمد شاه صاحب ستاسو هم ډېره مننه ملک صاحب ستاسو هم ډېره مننه مینوالو د روزي میاشت روانه ده او په دې بابرکته میاشت کې د خپل خوا کې د ګاونډي خیال وساتئ په دا خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان